د فاطمة الزهرا رضی الله عنها باره کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځلې یو کس مسلمان شوی او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ځان سره په صفه مدرسه کې په هغې کې داخل کړلو. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته فرمایي ای صحابه کرامو دا نوی طالب راغلی دی د روټۍ انتظام وکئ. نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي لیږي ورته وی ورشي او زمونږ د کور نه د ده دپاره د روټۍ څه راوړه. هغه چې کله روان شولو د نبی علیه الصلاة والسلام د بیبي کور دروازه ډبوي ورته وی د نبی علیه الصلاة والسلام د مدرسې طالب دی هغه ته خوراک پکار دی هغه ته روټۍ پکار ده. هغه طرف نه ورته آواز راځي وی په کور کې خو د خوراک هیڅ هم نشته دی. بیا د بلې بیبي د کور دروازه ډبوي د هغې د کور نه آواز راځي په کور کې د خوراک څه نشته دی. د څلورو بیبیانو د کورونو نه آواز راځي په کور کې د خوراک څه نشته دی. هغه صحابي واپس راځي نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي ای د الله رسوله ستاسو په کور کې خو د خوراک څه میلاو نشو چې هغه ما راوړی وی او طالب ته مېږدلی وی او هغه یې خوړلی وی. په دغه وخت کې سلمان فارسي رضی الله عنه هم ناستو نور صحابه کرام هم ناستو ډېر خفه شو پریشانه شو. سلمان فارسي رضی الله عنه راپاڅېدلو او ورته وی ای د الله رسوله وی دا طالب به زه بوسمه او ده باندې به زه خوراک وکړمه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل صحیح ده چې سلمان فارسي رضی الله عنه کله دا طالب را روان کړلو څه مزل یې وکړلو ده ته سوچ رالی چې زموږ په کور کې خو هم څه نشته دی زه به ده ته د خوراک څه ورکوم. لاړلو او د فاطمة الزهرا رضی الله عنها کری بوتللو د هغې د کور دروازه یې وډبوله د هغه طرف نه آواز رالی څوک یې څه چل دی ورته وی سلمان فارسي ما او د نبی علیه الصلاة والسلام د مدرسې طالب دی هغه ته خوراک پکار دی هغه ته روټۍ پکار ده هغه ګرځي د کور کله یو ګوټ لځي کله بل ګوټ لځي چې زه دومره څه وګورم او د نبی علیه الصلاة والسلام د مدرسې دې طالب ته ورکم. لیکن هغه واپس راغله فاطمة الزهرا رضی الله عنها ورته وی په کور کې خو د خوراک هیڅ هم نشته دی ما خو ډېر هر څه کور ولټولو خو د خوراک څه نشته دی لیکن ته لږ صبر وکړه زه واپس راځم. هغه واپس لاړله او چې کله راړله یو څادر یې راغستی او هغه سلمان فارسي رضی الله عنه ته ورکړلو. فاطمة الزهرا رضی الله عنها ورته وی ای سلمان فارسي وی دا څادر واله او دا هغه څادر دی کله چې زه د خپل باباجان د کور نه رارخصتېدم دا ماته باباجان را په سر کړی لیکن نن د باباجان د مدرسې طالب دی هغه ته د خوراک ضرورت دی زما په کور کې نور څه نشته دی دا څادر واله او دا د پلانکي یهودي دوکان ته یوسه او هغه له دا ورکه او ورته ووایه چې د دې په بدله کې موږ ته اوربشې راکه هغه اوربشې به تا ته درکي او هغه ما ته راوړه هغه به زه تاسو ته پخې کړمه او د نبی علیه الصلاة والسلام د مدرسې دا طالب به یې وخوري. سلمان فارسي رضی الله عنه په جړا جړا باندې هغه څادر علي او روان شو چې ربه نن د مدرسې د طالب دپاره د نبی علیه الصلاة والسلام د نیازبینې لور هغه نیازبین څادر هغه د کور نه روزي روان دی او جاړي. کله چې هغه یهودي هغه دوکان ته ورسېدلو او هغه ته هغه څادر ورکړلو ورته وی دا د نبی علیه الصلاة والسلام د لور څادر دی دا څادر واله او موږ ته د دې په بدله کې وربشې راکه چې هغه موږ یوسو او ده ته پخې کړو. هغه یهودي ورته وی ما تورات زبور انجیل کتلی دی او ما په هغې کې کتلی دي چې د آخري زمانې د پیغمبر د لور څادر به هغه به داسې راوځي دا څادر والی دا وربشې والی او زه ځمه چې نبی علیه الصلاة والسلام ما ته کلمه ووی او زه مسلمان شم. عزتمندو مسلمانانو هغه د نبی علیه الصلاة والسلام هغه نیازبین لور هغه د دین دپاره څومره قربانیانې ورکوي هغه په دین باندې څومره مینه ده د دې وجې نه عزتمندو مسلمانانو د دین دپاره زنانو ډېرې قربانیانې ورکړي دي او ډېر هغه خپل هغه شوق او ذوق یې هغه دین ته ورکړی دی.
د وجې نه موږ او تاسو له هم پکار دي چې خپلې زنانه دین ته ورکو، دوی ته موږ او تاسو دین وښایو، زموږ اولاد مستقبل به ښایسته شي، زموږ اولاد به دینداره شي. ورنه که موږ او تاسو خپلې زنانه د دین نه لرې وساتلې، بیا زما او ستا په زنانه کې د هغه پرده به پکې بیا نه وي، حیا به پکې نه وي. یا خو فاطمة الزهرا رضی الله عنها وه، نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي فاطمې هغه سپوږمۍ راختې ده، ته سپوږمۍ ته ولې نه ګورې؟ ورته وایي ای د الله رسوله کله چې د دویمې درېیمې د ورځې سپوږمۍ هغه زه نه ګورم، ولې دې ته باري خلک هم ګوري، هسې نه چې زما او د هغه خلکو د هغوی نظر د سپوږمۍ باندې یو ځای شي. هغه د حیا غر هغه وصیت کوي کله چې زه وفات شمه زما جنازه به د شپې وباسئ، هسې نه د نامحرمه هغه نظر زما په جنازه باندې هغه ونه لګي. عزتمندو مسلمانانو خپلې بیبیانې ته دین وښایو، دیندار کو چې هغه د فاطمة الزهرا رضی الله عنها هغه حیا پکې پیدا شي، هغه پرده پکې پیدا شي. زموږ او ستاسو نه تپوس